نجی تعلیمی اداره کې د ساينس آرټس او کلتوري میلې تابیا میله به د 3 ورځو پورې دوام لري. د مردان په تاریخ کې د ټولو نه د لوی ایگزیبیشن پرانسته پخوانی MP صاحبزاده رحیم خان باچا، DSP فاروق زمان، عبدالجلال خان، MD تاج ملک او نورو ښاغلو میلمنو په ګډه کړې ده. میلمنو سټالونه وکتل او د طلباو او طالباتو د جوړ کړی شوي ماډلو معاینه یې وکړه او بریفینګ یې واغستو. نن مصور شاهان هم د خپلو پنپارو سټال لګولی وو. په کلتوري پنډال کې حجره، د زمیندارۍ اوزار، د ټولنې مهم کردارونه کسبګر، منګې، رباب، ټانګا، تونۍ وغیره کې میلمنو ډیره زیاته دلچسپي واغسته. د 4 واړو صوبو په شمول کشمیر او ګلګت بلتستان کلتوري رنګونه هم د میلې خوندوره برخه وه. کورنۍ ژوند جواک، خوراک څښاک، ناوې ناوک، بوډا بوډۍ، د کور د ننه د معمول باسونه او جنګونه د ایگزیبیشن رنګونه وو. د ادارې دغه هڅه د ستاینې وړ ده ځکه چې په عملي توګه د طلباو تخلیقي مهارتونه او دلچسپۍ مخې ته راغلي کومې چې د مستقبل په ګټه تمامیږي. مهمه ده چې دا قسمه دستورې ونمانځلی شي، وستایلی شي او ملاتړي یې باوري کړي شي. دغسې به زموږ کلتوري تاریخ هم ژوندی پاتې شي او د کار او زیار صلاحیت به وده هم عمومي. دا دی چې دا مونږه څه کارکردګي د غزالي سکول وکتله، د دې ماسټرانو، د استادانو، که میل دي که فیمیل دي، نو که ماشومان بچي دي نو ډېر محنت یې کړی دی او دا یو ښه اصول دی چې دوی روان کړه. دا خو زما په خیال چې د کاټلنګ په تاریخ کې په اول ځل باندې دا یو ټیکنیکل یو شی د زوړ زمانې او د موجوده زمانې هغه تجزیه دې کړې ده چې مخکې د دنیا کې څه کېدل، اوس دنیا څه کوي، او په دې طریقه چې دوی کوم دا خیالات دي او د ماشومانو کوم محنت کړی او دا مختلف څیزونه تیار کړي دي د دې دنیا د نظام مطابق، نو دا د وړوکي خیال یو ډېر لوی خیال دپاره کړي دي. او انشاءالله که دغه شان زموږ دا ټول نور سکولونه، کالجونه دا طریقه شروع کړي نو دا د وطن دپاره، د بچو دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده. ماډل یې جوړې کړې وې، ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې ماشومانو کې په دې سره هغه کریټیو چې کوم دی مایند د هغې جوړیږي او نور بهتري په هغې کې راځي. نو هر یو انسان خپل بچی چې کله ویني او هغه پرمختګ کوي نو خوشحالیږي. دا هم زمونږ بچي دي، چا اجره جوړه کړې ده، چا چې کوم دی سولر سیسټم جوړ کړی دی، چا یو بل چې کوم دی ایکسیویټر دغه کړی دی، مختلف قسمه. نو یقیني چې ډېر د خوشحالۍ خبره ده او زه ډېر زیات خوشحاله شولم. دا ایونټ منعقد که زه خصوصي د خپل سټوډنټس او د خپل کوارډینیټرز او ټیچر او سټاف ممبرز ټولو شکریه ادا کوم ځکه چې موږ په دې اړه نه کوو. موږ وایو چې دا ټیم ډېر کم دی او دا ډېر ګران کار دی د دې تیارۍ. خو زه د خپلو ټولو سټاف ممبرز ته خراج تحسین پیش کوم، سټوډنټس ته چې هغوی په ډېره ښه طریقه په ډېر لږ وخت کې هغه ټول هر څه برابر کړه او نر د خیره موږ د دې افتتاح وکړه. بس دا خپل چې کوم موږ ټول کال کړاو کړی دی، اساتذه کرامو کړی دی، سټوډنټس کړی، دا موږ وخو او هغه کلچر چې کوم موږ د پښتو کلچر دی، کوم چې د دین او د اسلام کلچر دی، کوم چې د بدقسمتۍ نه نوجوان نسل ایر کړی دی، کوشش مو دا وکړو چې دا دی
قوم ته هم وښیو او د خپل سټوډنټس ته هم وښیو او نور چې کوم سټوډنټس راځي هغې ته هم وښیو. ایکسپو ساینس اینڈ آرټس باندې په انعقاد مبارکباد ورکوم او دا هیله لرم چې انشاءالله دا به همدغسې هر کال دا روایات برقرار ساتي. د ماشومانو بچو چې په دې کې کومې کارکردګۍ کړي دي کوم محنت یې کړی دی نو مونږ د خپل طرف نه او د مونږ سره راغلي دا ټول ملګري چې کوم دي د دې د طرف نه د دې له مبارکباد ورکوو. د ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.